الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقى فليقضي. رواه الترمذي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جامعۃ الزیتون طرفنا مسائل رمضان کورس سرم ورځې کې تاسو ټول حضرات ته خوش آمدید یم. کوم شانو سره روزه متیږي، کوم شانو سره روزه نه متیږي، دې حواله سره به موږ گفتگو ارز کوم. اور دینه مخکې تاسو سره مطلب ده د یو کنفرنس خلاصات تاسو په مخ کې قدم اور کنفرنس کې کوم فیصله شوې دي ان شاء الله مختصرا زبغه په حواله سره گفتگو کوم. 2 फरवरी 2019 کې جامعہ عثمانیہ کې یو کنفرنس شوی، جامعہ عثمانیہ پېښور میډیکل کالج په وساتت سره تعاون سره اغه حکم دا 9 سوالات ملک بھر کې ټول مفتیانو ته لګلیو، هغه جواب طلب کړو او به هغه کنفرنس کې په کوم 9 سوالات او جوابات په حواله سره تفصیلی گفتگو شوی. نو ټول پاکستان نه تقریبا 23 مفتیان کرام حکم دا شرکت کړي او خپل مقالې پیش کړي وي. هغه ما هم شرکت کړي او ما هم خپل مقاله پیش کړي و. کوم سوالات او غولکم جوابات او مختصرا تاسو عرض کوم. هکې یو سوال خدا او کنه منفذ څه وي. نو منفذ کوم دا یو د لیاره دا سدی په دی په واجبانه کوم دا دنه کوم جوفتا غته براه راست دا لیاره ته منفذ ویل شي. او منفذ کوم د دوا قسمه دي. یو خو منفذ کوم د پیدایشي دي، مثلا خلوشوا دا پیدایشي ده، او همدارنګه کوم د ناک شو پیدا شو دا پیدایشي ده. او بل کوم دا بعض منافذ کوم د غده سوي څخه پیدایشي نه وي، غیر پیدایشي وي. مثلا خېټه کې کوم دا یو زخم جوړ شو، غټ سوراخ جوړ شو، نو دا نو امام ابو حنیفه رحمه الله پنځ خو دواړو قسم کوم منفذ دي کدونه یو شی جوف معتبر تلاړو نو روزه متیږي. لیکن صاحبین پنځ کوم دا کچېری منفذ پیدایشي نه یو شی ک جوف معتبر تلاړ شنو بیا خو روزه متیږي او غن لون نه متیږي. جوف څه ته وی؟ جوف اصل شی کوم دا روزه کې بنیاد جوف ته ک جوف ته یو شی ورسېدو نو روزه متیږي او غن نه متیږي. نو جوف کوم دا حناف پنځ جوف معتبر درې دي: حلق، معده اور آنتره، کل میں غټه اور وړې د دواړه. نو کچې یو شی کوم دا منفذ په ذریعہ سره او دی درو شانو ته لاړو، معده ته لاړو، کلمو ته لاړو یا حلق کې لاړو، نو روزه ماته شو. او کچې یو شی منفذ په ذریعہ سره نه لاړو بلکې مسام په ذریعہ سره لاړو، یا مطلب ده منفذ په ذریعہ سره خلاړو خو جوف معتبر ته لاړو، نو روزه نه ماتيږي. نو دې کې یو دا مسله مطلب ده مخترو وته سنن سبا کوم دا معده کوم مریض وی کنه، نو دیو معده ګردې کو مریض وی جو ګردې واش کیږي یا ډیالیسس کیږي، خاص کر ګردې واش کوي، نو مې دوته مطلب ده دوا ټیوب لګي. یو ټیوب کې وبچوي شي، بل ټیوب کې کوم دا وبو وزي 100 لیټر کوم دا سی وبو وی او سو وخت پر دا پروسس وی د ګردې واش شي، نو بیا غته پر مطلب ده به د کې اساني وی. نو دا مسله مو وته څنګه ګردې کله وشکی کنه، نو دا وبس کوم د نزي، نو دا جوف معتبر کوم درې دي دوته نزي. نو دینه معلوم شو چې به دې سره روزه نه ماتيږي. ولې جوف معتبر ماته است کوم ارزو کو غته خو بوزینه، نو لہذا دې سره روزه ماته د ندی په کار روزه ور سره نه ماتيږي. دا مختصر ماته سو په ذریعہ سره کوم دا جوف ارزو کو. او بل خبره کوم دا هغه دا سوال هم چیرې غوکر او چوک دوی واچي یو شی واچي غسر نو جمعتي کنه متيږي. نو مخکې فقها دا خبره لیکلي وا کتابونو کې لیکلي دا چیرې غوکه تیل دوی وغیرہ چونه سره روزه متيږي. خو جدید تحقیق دا غلا غوکه
سیشم چولو سره شی چې کوم دا دننه نه ځي دلته کې بالکل منفذ شته نه غوږ کې نن یو پرده ده پرده اگر چې باریکه ده لیکن ډېره مضبوطه ده نو څه شی واچولی چې هغه شی دننه نه ځي نو دې وجې باندې کنفرنس کې دا فیصله وشوه چې چونکې منفذ ته یو شی نه ځي کان غوږ کې نه نو دې وجې باندې د سره روژه نه ماتېږي او همدارنګې دارالعلوم کراچي هم دا فتوا ورکړې ده 1422 کې چې غوږ کې دوایي اچونې سره روژه نه ماتېږي همدارنګې مجمع الفقه الاسلامي سعودي عرب جده هم دا قرار ده دا فیصله کړې ده چې غوږ کې د سره فتوا غوږ کې دوایي سره روژه په حالت کې روژه نه ماتېږي همدارنګې جامع امدادین هم دغه فتوا ده همدارنګې نورم دارالفتانه دغه فتوا ده چې غوږ کې دوی وغیرہ چاونو سره تیل وغیرہ چاونو سره روجا نه ماتېږي البته که چا غوږ پرداش لیدلی وي نو بیا هغه امکان شته چې هغه دننه شی لاړ شي نو بیا هغه ولا روجا به ماتېږي هم حالت کې نه ماتېږي همدارنګه یو خبره دام تاسو وایي چې فقها دام لیکلي دي چې کچې یو شی دماغ ته ورسېږي دماغ ته نو غسرم روجا ماتېږي نو فقها څوک دا خبره لیکلي ده کنه ته دماغ ته یو شی ورسېږي روجا ماتېږي د دې وجه باندې لیکلي ده چې قدیم طب تحقیق دا او چهره دماغ نه جوف معتبر ته براه راست لاره ده منفذ ده لیکن او جدید تحقیق نه دا سب خبره ثابت شوی ده چې دماغ نه جوف معتبر ته هیڅ قسم ده لاره منفذ نشته نو دی واجب باندې اوس جدید فتوا جدید علما جدید تحقیق دا غواړي چې څنګه لاره نشته نه لہذا اوس نوې فتوا دا غواړي علما دا وی چې کچې یو څه دماغ ته ورسیږي نو غسر هم روجا نه ماتېږي ولې اصل شی حکم ده جوف ته رسیدن دي او دماغ خپل باندې جوف نه ده او جوف معتبر ته دینه لارم نشته احناف نس باندې دماغ حکم ده جوف معتبر نه ده او نه جوف معتبر ته لار شته نو دی وجه باندې که یو شی دماغ ته ورسیږي نو غسر مطلب ده روجا نه ماتېږي همدارنګه یو دا سوال پاک کې راغلی او چیرې سترګې کې روجا دوی اچونو سره روجا ماتېږي که نه ماتېږي نو الکه چونکه ډاکټرانو ناستو او علما مفتیانو مو ټول پاکستان نه نو ډاکټرانو مطلب دې رائے دا وکنه چیرې سترګې کې څه واچولې شي نو غا حلق تزي جوف معتبر تزي او منفشتا لیکن دا متفقه فیصله شوی دا علما دا فیصله چیرې او سترګې کې حکم دا ان کې دوی اچونو سره حکم دا روزه نه ماتېږي اگر چې ډاکټران دا وی چې رسترګو کې سوچا دوی او چې ولې خلق ته رسی لیکن چونکه اول خبره خدا دا مسله حکومت دا منسوسه ده ولې سرکاري دو عالم صلی الله علیه وسلم نه صحابه نه او تابعین نه روزه په حالت کې سرما لګاون دا ثابت دي مثلا یو حدیث کې راځي چې یو کس حکم دا انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ وایي چې یو کس حضور صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او اشتکت عینی ما سترګې کې تکلیف تا افاقتحل وانا صائم ایزه سرما ولکم انن کې زو روزدارم سرکار قال نعم سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم متوفر من صاحب بالکل تر لګولای شي همدارنګه مطلب دا نور روایتم اشتادی مثلا یو روایت سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم دا ثابت ده كان يكتحل النبي صلى الله عليه وسلم بالاثمر وهو صائم تو حضور صلی الله علیه وسلم اسم سرما لګولا اور غابو روزدارو همدارنګه مطلب دا نور روایتم اشتادی البته یو روایت کې دا خبره ده سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم یو کسته وخیلو روایت راځي انه امر بالاثم الملوح عند النوم وقال ليتقه الصائم ستاسو اسمت سرما لګوي خدا و فرمایل کوم صائم دا روزدار دا هغه دینه ځان بچکی دا روایت کوم دا امام ابو داود رحمه الله خپل سنن کې ذکر کړی دی هغه نه پس دا خبره کړی دا قال ابو داود قال لي يحيى بن معين هو حديث منكر یعنی حدیث الكحل غنا پاس امام ابو داود رحمه الله دا خبرم کړی دا حدیث کوم دا منکر ده یعنی حدیث کوم نه صحیح نه ده نو دی باندې یو خو مطلب ده سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم دا سرما کوم دا روزه په حالت کې لګاون ثابت ده اگر چې روایت کو ضعف شته لیکن روایت ډیر زیات دي نو تعداد زیات په وجه باندې کوم زه ہوتا او کې کمی راځي او بل خبره ده چې فقهاتم دا پته و قدیم فقهاته سرګي کې سواچ ولې شي غول ذائقه هلکه محسوس کیږي لیکن هغه باوجود کوم د دوی کلی دي چې د سر روزانه متيږي نو فقها د لیکلي دي چې دی وجه دا چیرې دا سترګو کې کوم لار دا جوف طرف ته نو دا فقها مسام کې شمار کړی دا منفذ نه ده
نو مسام په ذریعه سره کوي شی دنه لاړ شي نو غسر روزه نه ماتيږي، البته منفس په ذریعه سره کوي شی لاړ شي نو غسر روزه ماتيږي. همدارنګه د روزه په حالت کې انهیلر استعمالولو څه حکم دا سوال موږ کانفرنس کې راغلی یو کس ته دمه ساه ولا بیماری وي کنه نو هغه لپاره یو ستر ټایم انهیلر استعمال نه بغیر روان دا مشکل شي. نو انهیلر حکم دا د کې دوايي وي اور دا دوايي حکم دا څه کله پف ورکی کنه نو د واجبانه به دا دنه سنه دوايي لاړ شي اگیس خون لاړ شي نو نلی صفا شي پپړې صفا شي نو به ساه اخستو کې اساني وي. نو مونږ دا تجربه دلته کې کړې و ما په خپل باندې چې مونږ کله انهیلر حکم دا پف ورکو نو کا براه راست پف ورکې ورته کنه نو به خو څه دوايي غونته سخکاری خو خلې تزي خو دې کې یو ډبې ملويږي کچې ډبې کې پف ورته ورکې نو مونږ دا وکړو ډبې کې پف ورکو مونږ نو څنګه مونږ پف ورکو ډبې کې اگیس غونته به ختم شو نو نه پاس مونږ دا نزاله ګولې و چې یاره دا خلې ته کوم شی زینو دي کې صرف هوا وي دوايي زراعت پکې نه وي. لیکن کله مونږ ډاکټرانو سره خبر واشنو ډاکټرانو دا خبرو کې سره دي کې دوايي خامخا زین دنه ډیره کم وي 15% یا 20% لیکن دنه دوايي زی نو چون کې دوايي دي کې دنه زی نو د سره به حکم دا روزه به ماتيږي اگر چې کم وي لیکن فقها حکم دا کثیر او قلیل اعتبار نه دا کړي کچې یو شی حکم دنه لاړ شي نو غسل روزه ماتيږي. لہذا انهیلر استعمال سره حکم دا روزه ماتيږي اور روزه په وخت کې انهیلر استعمال کوون دا درست نه ده. او بل خبره دا چې نایزه یا مثانه کې دوايي چون حکم دا د سره حکم دا روزه ماتي کنه دغه اختلاف دا امام صاحب اور صاحبین یا طرفین امام یوسف رحمه الله امام صاحب په حکم دا دغه دوايي وغیرہ چون سره روزه نه ماتيږي امام یوسف رحمه الله په حکم دا ماتيږي. لیکن اصل خبره دا چهره مسانه نه حکم دا جوف معتبر ته لارشتا کنيشتا کچې جوف معتبر ته لاروي نو به روزه متدن پکار دي او کنه وینو به نه نو جدید طبي تحقیق دغه دا چې مسانه نه حکم دا جوف معتبر ته اس لار نشتا. لہذا تاسو سره یو عبارت پیش کوم دا عبارت علم تشریح الابدان کتاب کې دا تاسو وګورئ اردو کې دا ایک اہم بات یہ بھی یاد رہے کہ مثانہ حالب یا گردے سے کوئی راستہ پیٹ جوف معدہ بڑی آنت یا چھوٹی آنت کی طرف نہیں ہوتا اور اس بات کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ نائزہ یا مثانہ میں داخل ہونے والی کوئی بھی ٹھوس یا مائع چیز کسی طرح بھی پیٹ یا معدے میں داخل ہو جائے. اس لحاظ سے یہ نظام مردوں اور عورتوں میں یکساں ہے. نما تاستا یو عبارت یو کتاب نا عبارت پیش کو علم تشریح الابدان صفحہ کتاب نوم دے علم تشریح الابدان صفحہ نمبر 145 اور مصنف دے آتر دے ڈاکٹر نجیب الحق پشاوری. نو دینا معلوم شوا سیرا مطلب دے جوف معتبر او مسانا په منس کې حکم دا س منفذ نشتا او بل لا د مسانا ولا حکم دیوالونه دي کنه دا ډېر مضبوط دي دا یو شی بار نشي وتلای نو دی واجبانه دا فیصله شوی د چیرې مسانه و غیره کې دوی چونو سره حکم دا غا نمتیږي روزه. همدارنګه د خذو لكم اندام نهانی دا شرمګا دا مخکی ولا کاغه کې یو شی واچول شوی شي دوی و غیره نو کې روزه متیږي کنه نو دی حواله سره کانفرنس کې اختلاف وو. بعض حضرات رائے داوا سے حدیث سره مطلب ده روزه متیږي او بعض حضرات رائے داوا سے چون کې د سره حکم د منفي جوف معتبر تلره نشته د واجباره روزه نه متیږي. او بل خبره ده انسان لكم مقعد ده یعنی انسان دبور حکم ده کشي غکی دوی واچولې شي هم ترنګ چون کومه تر انګلی واچولې شي نغه سره روزه متیږي کنه. دا سوالم هغه کانفرنس کې راغلو نو پدی په باره کې هم مطلب ده تاسو لکه دا ځین کې اوسته چهره مقعد یا دبور په خپل باندې خجوف معتبر نه ده ولې تاسو تمو خلو معده کلمه اور حلق دا جوف معتبر ده نو دی واجبانه کچری یو شی مقعد کې واچولې شي نو څه روزه نه دی متدن پکار. البته چون کې کوم غټه کلمه نه ده غټه کلمه دا دبور ته نزګر رسیدلې ده لګه پاسه دي لګون فرق دوه درې غوتی فرق تا ډیر فرق نه ده. نو کچری یو شی مطلب د سړی مقعد کې واچي یا وبمو به دوی نو کچری غا دنه کتوي غټه کلمه ته ونه رسیږي نو به غسر خروجه نه متيږي او کټه غټه کلمه ته ولسی دغه ته مقام حق نه وي نو به غسر مطلب د روزه ماته شي ولې څنګه غټه کلمه حکم ده غا جوف معتبر کې شامل ده. همدارنګه یو شی تاسو بل ذهن کې اوسته چې الټی نه دی الټی ک الټی نه چاته راشي او پخپل باندې راشي
نو دې سره روزه نه ماتېږي، اگر چې قلیل وي یا کثیر وي، کم وي یا زیات وي. البته که یو کس کوم دا الټي وکي په خپل په قصدن په زور باندې وکي، نو مې دې په باره کې فقهاء کړي کچې زیات وي نو به روزه ماتېږي او که کم وي به نه ماتېږي. او زیات اور کم اعتبار دادا ته کچې خله پټکه خله باندې وي، یعنی دوه زیات وي څنګه سړی واپس کول نه شي، واپس کول نه ممکن وي او په زور باندې وکي، خپل نه شي بلکې په زور باندې وکي، نو دې سره خروجه ماتېږي. او که خپل باندې راشي یا په زور باندې وکي خلګ وي او خله ډکه خله نه وي، نو دې سره مطلب دا روزه نه ماتېږي. نو دا تاسو سره ما مختصرا کوم دا همدارنګه انجکشن سره فقهاء لیکلي دي چې سره روزه نه ماتېږي. او وخی کې ولګي یا رک کې ولګي یا رک نه پاسه ولګي دي سره روزه نه ماتېږي. همدارنګه سره ډریپ ولګي ډریپ سره روزه نه ماتېږي. البته بعد ډریپونه د سیدي څنګه سره مطلب د خوراک لپاره لګي، کچې غا ډریپ سره ولګي نو نه غته نه سره وکیږي او نه غته تند لګي. نو دغه کانفرنس کې دا فیصله شوی چې د سره 10 ډریپ سره روزه خو نه ماتېږي، البته د روزه کوم روح ته خلاف دی، ولې روزه کې خو سره په تکلیف برداشت کې لګ تند او وګه سره برداشت کی، نو کله چې ډریپ لګون نو دا خو روزه روح خلاف دی، اگر چې د سره روزه به نه ماتېږي. نو دا تاسو سره ما مختصرا هغه شانو ذکر وکړو چې کوم سره روزه ماتېږي او کوم سره نه ماتېږي. الله تعالی دې ماته او تاسو په دې خبرو باندې اول کوونو توفیق نصیب کړي. الله تعالی دې موږ ته د دین فهم او سمجھ نصیب کړي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.